أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. سورة البقرہ دویم سپارہ اوم رکوع 186 نمبر آیات. دینا مخکې درې آیاتونو کې الله جل شانه روجا او د روجی احکام او فضائل ذکر کو او دی آیات نرستو دا چکم آیات ویل شو اذا سألک عبادی دی نرستو بیا د روجی احکام دی او اعتکاف بیان دی خو لیکن وړاندې د روجی بیان او رستم د روجی بیان او پمیس کې الله جل شانه یو مختصر آیات کې د یو خاص نعمت چې هغه دعا ده داغي الله جل شانه تذکرہ کوي. اوس مخکم د روجی بیان او رستم د میس کې د دعا ذکر الله جل شانه ولیکي. نو دې کې یو حکمت دا ده چې روزه ګران عبادت ته نو بندل پکار دی چې د الله جل شانه نه مدد سکی او غواړي او الله جل شانه نه مدد غختل دک ته دعا ویلېږي. تفسیر ابن کثیر ذکر کړی دی چې الله جل شانه د دې روجی او اعتکاف په مینس کې د دعا ذکر زکو کو چې یو قسم ترغیب ورکې د دعا راشي او اشاره دی طرف ته اوشوا چې د روجی نه رستو الله جل شانه د انسان دعاګانې قبلې. دینا مخی اللہ جل شانو فرمائے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. مخکینی آیات په آخر کې چې تاسو زما لوی بیان کوي او زما شکر ادا کوي. اوس یو سړی چې د الله جل شانو بڑای بیانای او شکر ادا کوي نو دې پدی دواړو سيزونو سره الله جل شانو ته نزدیکیږي د الله جل شانو نزدېکت ورته حاصلېږي. نو بنده خو الله جل شانو ته نزدېکت حاصل کو دته په بدل کې سملاويږي نو الله جل شانو دا غي ذکر کوي چې بنده کله ما ته نزدې شنو زه هم د ترا نزدې شم. بلکې حدیث شریف کې راځي چې کله بنده الله جل شانو طرف ته یو لیش ور نزدیکیږي الله جل شانو یو ذراع یعنی یو غز ور نزدیکیږي الله جل شانو د بنده نه زیات بنده ریاست کیږي ور نزدیکیږي. نو دې کې دې طرف ته اشاره ده چې د روزي نرسو الله جل شانو د انسان دعاګانې قبلې. نو لہذا خاص اهتمام د دې پکاري پر رمضان مبارک کې ځکه پیغمبر اسلام فرمایي للصائم عند فطرة دعوة مستجابه. د روزدار لپاره د روزماتي په وخت کې یو دعا الله جل شانو خامخا دا قبلې. اوس دعاګانې د انسان ډېر دي حاجتونه ډېر دي نو کوم دعا سره داسې وغواړي نو داسې
داسې دعا چاهي کې هر سره شي د دنیا او د آخرت تمام سيزونه ورکې راشي. ا جامع دعا دغه د ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. بنده په الله باندې خبره پریږدي چې الله را کې ماته په دنیا کې هغه څه چې مال لپاره ورکې خیر دی او را کې ماته په آخرت کې هغه څه چې مال پکې خیر دی. چې په الله جل شانو د خبره پریخ نو خامخا دواړو جهانونو کې به خیر درکې. عبد الله ابن عمر رضی الله عنه به ډیر زیات اهتمام کولو. کله چې روزماتي ټیم شو ټول د کور افراد به راجمع او دعا به کوله، اجتماعي دعا به کوله. نو د روزي د بیان نرسو الله جل شانو د دعا بیان کوي، اشاره ورکړي دي طرف ترا چې د روزي نرسو الله جل شانو د انسان دعا غاني دا قبلې. دعا یو بهترین عبادت ته پیغمبر اسلام فرمایي الدعاء هو العباده. دعا بس عین عبادت ته بلکې دا د یوسو عبادتونو مغز او بنیاد د الدعاء مخ العباده. پیغمبر اسلام فرمایي دعا د تمام عبادتونو مغز او نچوړ دی. ولی یو سړی چې الله جل شانو سوال کوي او دعا کوي نو دی یو قسم ځان عاجز غني، ځان محتاج غني او الله جل شانو قادر غني او دک خدای عبادت مغز دی. خلاصه ده مونږ کو الله جل شانو تلاس په نامه ودريګو، رکوع کې ورته ټټيګو، سجده کې ورته خپل تندې خپل سر لګو، دیږي سری دیکم عاجزي ده. نو تمام عبادتونو داغي مغز او خلاصه چوغوري هم دک عاجزي ده. دک عاجزي په دعا کې کامل درجه موجود ده چې یو سړی الله تعالی سنونی سي نو مطلب دا چې الله ز عاجز ما او د قادر ذاتی. بل سړی په دنیا کې انسان سوال کوي سسیز غواړي او د الله نه انسان سوال کوي، خو دواړو کې فرق دی. د خالق نه غوښتو کې او د مخلوق نه په غوښتو کې فرق دی. په دنیا کې چانه یو سړی یو ځل سیز غواړي یو ځل بدل درکې، خو په دویم دریم ځل کې غواړي نو خفه کیږي چې لری نه صحیح کوي وړ دی بیا څه غواړي بس ځان نه پټای ځان نه دغه کوي. الله جل شانو نه چې څه غواړي یو ځل غواړي بیا او دا عادت د انسان جوړ شي چې معمولی غوندې کې حاجت امراپیخي او د الله جل شانو طرف ته متوجي کیږي. د دې کس نوم د الله جل شانو سره حبیب الله لیکل شي چې دا زما دوست دی، دا زما دوست دی. ځکه په سړی باندې سخت راشي نو دې ګوره لکه چاته ویم نو چې کمی زړه ته نزدیک وي او کم په خفقي کم ور سره مدد کوي نو هغه طرف ته دغه کوي رجوع کوي. نو تک کس چې د هر یو حاجت د الله نه غواړي د الله په نسبانه حبیب الله لیکل شي. دا د الله جل شانو خپل دوست جوړ کی. چې مخلوق نه غواړي او بار بار غواړي نو هغه فقېږي، رشتہ در سره ختمي، تعلق در سره ختمي. او الله جل شانو چې بار بار غواړي خپل دوست جوړي. بلدا چې مخلوق نه غواړي نو مخلوق اکثر داسم کوي چې صرف خپل کس لور کوي، صرف خپل کس لور کوي، د خپل باډي کس لور کوي، خپل تعلق وال لور کوي، پردي کس لنور کوي. او الله جل شانو چې دی الله جل شانو عام اعلان کوي چې ست بنده غواړي الله جل شانو ولور کوي. بل لا چې مخلوق نه سړی غواړي نو د ورځې خو دروازې کولوي ولیکن د شپې دروازه بند دی، د شپې دروازه بند دی چې نه برازي د شپې و منه تنګي. او الله جل شانو د ورځې انسان لور کوي او د شپې بندای نه دروازه بلکې د شپې په خپل اعلان کوي. د شپې یو وخت داسره خاص کر د بشمنی دا وخت چې الله جل شانو یو سو आवाजونه کوي ورګي چې آیا څوک بخنه غختون کې اشتا چې زه ورته بخنه وکم، څوک رزق غختون کې اشتا چې زه ول د رزق تنظیم وکم، څوک قرضدار اشتا چې زه قرضونه خلاص کم. نو الله جل شانو بخپل आवाजونه کوي. نو مخلوق هغه د شپې دروازه بند کی او خالق د شپې دروازه نورم کولو کی، د ورځې او د شپې دواړه ته غختې شي. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. او کله چې تپوسو کې پیغمبر تانه دا خلق زما بندگان نو زما په حق لا نو تورته وای چې انی قریب یعنی ز الله دا نږدې ما. څه مطلب؟ پیغمبر اسلام له اوسو د کلی کسان ناغه او پیغمبر اسلام نه تپوس کوي چې اقریب ربنا فنناجی بعید فننادی. زمون رب نږدې دی او کله دی نو کو نږدې وي زمون رب نږدې وي نو بس مونږ ور سره پټ پټ لګي او پټ پټ به خپل حاجتونه غواړو او کله وي نو چې سمې چغه ورته وو د باندې کسانو بس د خپل ذهن مطابق سوالو کو الله جل شانو د آیاتونه نازل کو. دا خبر الله تعالی خو نه شو بلکې
دا خلق ته ویل و اذا سالك عبادي کله چې زما بندگان تا نه تاسو کوي زما بارکه فاني قریب ته ورته چې یعنی الله جل شانو سي تاسو ته نږدې ما سوالونه اورم د چغو ضرورت ماته نشته ده. بل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چې يهوديان راغله مدینه منوره او پیغمبر اسلام نه تاسو کوي یا محمد کیف يسمع ربنا دعاءنا زمون الله به زمون سوالونه څنګه اوري حالان کې ته چې د ازمکه نړمبني اسمان پوری 1500 وکاله مزله بیا دویم بیا دریم نو الله خو ډیر لري دی دای په ذهن کې دا چې بس الله جل شانو صرف اوم اسمان کې او نور زین کې نشته دی الله جل شانو نو موږ څنګه سوالونه کو دا خو الله جل شانو زمون څنګه نوري زمون اوازونه بنوري نو الله جل شانو دا آیات نازل کو چې نه زنیز دیما او 26 بارک الله جل شانو فرمای چې ونحن اقرب الیه من حبل الورید ز انسان تا د انسان د سا د رګ نه هم زیات سیما دا نزدیما. او یا صاحب کرامو ته بوسو کو دریم روایت کې دا راځي پیغمبر اسلام نه چې موږ د خپل الله جل شانو نصیب په کومه طریقه باندې دعا غواړو الله جل شانو دا آیات نازل کو چې انی قریب زنز دیما ما ته سرور خبرې کوي رو خپل حاجت را نه غواړي د چغو وهر ضرورت ما ته نشته. نو دی آیات نه معلومه شو د دعا آداب او شرایط د قبولیت هغه ته معلوم شو دعا طریقه ورکه الله جل شانو خولا ځکه دینه مخ کې الله جل شانو د دعا نه مخ کې اخر کې څه ذکر کو ولتکبر الله علی ما هداکم ولعلکم تشکرون نو دعا نه مخ کې د الله حمد و ثنا او د الله جل شانو شکر یعنی د الله جل شانو حمد و ثنا بیانول د دعا نه مخ کې پکار دي او دا بل حدیث سره اترم ثابتيږي چې کم سړی دعا غواړي د دعا نه مخ کې حمد و ثنا درود شریف دا وای او په اخر کې حمد و ثنا د الله جل شانو او درود شریف وای دا منځنۍ دعا د چې کوم غواړي د الله جل شانو دا نرد کوي ځکه درود شریف او د الله جل شانو حمد و ثنا داسې عبادت ته چې د الله جل شانو نرد کوي نو دا الله د رحمت نه لري خبره ده چې لمنۍ حساب قبول کی اخرنۍ قبول کی او منځنۍ د انسان حاجت پریږ دي نه بس یو قسم دا د دواړو طرفونو مینس کې څه دا دعا بند شو دا قبلې دو طرف ته شو دا نږدې شو. بل ادب د دعا الله جل شانه ورکه دا ذکر کو چې په دعا کې چغه وهل عام حالاتو کې نه دی پکار یو سړی الله جل شانه خپل ځان لپاره سوال کوي نو دل پکار دي چې د رو आवाज سره الله جل شانه سوال کوي و اذا سالك عبادي عني فاني قريب دا طرف تور کی اشاره ده. بل حدیث شریف کې مراد لا تدعون اصم ولا غائب انما تدعون سميعا وبصيرا تاسو یې چغه موای په دعاګانو کې او تاسو اعتدال سره دعا غواړئ ځکه چې تاسو کم ذات ته سوال کوي आवाज ورته کوي اگر نه کون دي او نه تاسو نه لري دي بلکې الله جل شانو سميع او بصير دي تاسو حالت هم ورته معلوم دي او تاسو دعاګانې هم دا اوري. او بل ځکه قرآن کې راځي چې ان تضرعا وخفيا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا تاسو الله نه سوال کوي د خپل رب نه سوال کوي تضرعا په عاجزۍ سره وخفيا او پټ انداز سره نو په دعا کې یو د دعا ادب یو دغم دی چې انسان د الله جل شانو نه سوال کوي دعا کوي نو د رو आवाज سره اجتماعي دعا وی یو کس دعا کوي نور په امين وای ابل خبره عام روایتونه ثابت دي او عام حالاتو کې انسان دعا کوي نو د بچی نه وای بس ځان سره الله جل شانو سره لګیا دي مناجات تی کوي. اوس الله جل شانو فرمایي چې زما بندگان زما بارک تعالی تاسو کې نو تو ورته وای چې زنیز دیما اجيب دعوت الداعي اذا دعان او ز دعا قبلوم د دعا کوون کې اذا دعان کله چې دې مان دعا غواړي کله چې دې مان دعا غواړي الله جل شانو فرمایي چې زه خامخا د دعا کوون کې دعا قبلوما نو دین دا معلومیږي الله ورکه سکید اون لګولو نو دین دا خبره معلومیږي چې الله هر وخت کې د بنده هر یو دعا خامخا قبلې حالانکه مو وګورو نو د انسانان مسلمانان ډیر سوالونه کوي ډیر دعاګانې کوي خو لیکن ډیر دعاګانې ان قبليږي ورکه ډیر سوالونه د انسان نه قبليږي الله وايي چې زه خامخا د بنده دعا قبلوما او د انسان دعاګانې بازي نه قبليږي دا اکثرو دا ولی نو د دعا لپاره خپل آداب او شرایط هم دي او بل دا د دعا د قبلېدو دا د درې صورت دي. پیغمبر اسلام فرمایي چې الله جل شانو په
مخ د زمکا کم مسلمانم چې سوال کوي الله جل شانو خامخا د سوال قبلای خو دا قبلیدو یو څو صورتونه دي یو دا چې کم سیز الله نو غواړي بعینه او مکه سیز دل درکی یو سیز د الله نو سو الله دا سیز را لراکی بس سوال قبول شو ما غسیز دل درکو دا یو صورت شو قبلیدو او دیم صورت دار چې یو سیز د الله نو غوستو چې الله دا سیز راکی الله جل شانو هغه سیز درنکی دا غي نعم البدل دل درکی هاي په زید بل نعمت درکی او وجه سره چې بنده خو خپل مصلحت باندې نه پیږي بنده د کله کله یو سیز بهتر ښکاری لیکن الله جل شانو تا زیات علم دی چې بنده لپاره کم یو سیز خده کدا سیز مولور کو د بازي بنده ظرف وړو کې وي که یو سیز الله ور نی ور کړی هغه کې مصلحتي کور کې ولا هغه سیز دې نشي زغمله هغه سیز بیا نشي زغمله مثال دک سره اوس دا ماشوم دی مور پلان نسیز غواړي مور پلان هر یو سیز ور کوي ولیکن بعض نمسیز ماشوم ته غواړي او په زور غواړي په جړه ته غواړي خو نور کوي ولا لکه ماشوم فرض کا چاړه غواړي یا اور ته ځان ورنځي کوي یا د نقصان څه کینچی غواړي نو ماشوم اوجاړي هغه اولغړيږي خدای مور ولا نور کوي داسیز بلکې دا غي په زیاده خوراک څه سیز ولا راوالي ور کی ولا وګور دې ماشوم خو د نقصان سیز غوښتو خو په دې نه پیدو چې دې کې زمان نقصان دی مور ولا دا غي نه بهتر سیز ورکو نو انسان د الله جل شانو نو سیز غواړي د کسیز کې د خپل طرف نه خیر ښکاری او الله جل شانو زیات علم دی ورته دا بندله په دا کار کې خیر نوي دا غي په زی ول بل نعم البدل ورکی نو دو صورتونو شو یو دا چې کوم سیز جو غوښتو هغه دل در کې بعینه او یادا چې هغه سیز درنه کو دا غي په زیبانی بل نعم البدل کې بل سیز در کو دا دو صورتونه شو او دریم صورت دا ده چې یو بنده سوال کوي د الله نه یو سیز غواړي یو نعمت غواړي الله جل شانه دغه نعمت اراده کوي چې دل ورکم خو په د باندې یو مصیبت را روان وي خدای دا مصیبت تکلیف نه خبر نه وي چې په ما دا مصیبت تکلیف را روان دي نو دک دعا د هغه مصیبت په مینس کې ودرېږي رکاوټ شي الله جل شانه دغه دعا په برکت باندې هغه مصیبت دنه اخوا کی نو هغه سیز ورته ملو نشو خو چې کوم مصیبت د تر رسیدو هغه مصیبت د سکو اخوا کو دا درې صورتونه شو او سلورم صورت چې الله جل شانه بندگان ته سوال کوي دنیا کې د غسیز ولور نه کی تخصیص ور دنیا کې ورنه کی بلکې الله ته پته وي چې دا آخرت کې بوله ذخیره کم آخرت کې الله جل شانه دا غي اجر او ثواب ولور کوي نو یو بنده وي دته چې عمل نامه ور کړی شي دې کې ډیر نیک اعمالي ډیر نیکیانی وي دې به حیران شي چې الله ما خودم نیک اعمال نه دي کړی دا دوم نه زیات نیکیانی د کم زین راغی الله جل شانه ورته فرمای چې اے بندستا داستا د دنیا غ دعاګانی دي تا دعاګانی غوښتي وي سو کال د غوښتي خو ما در نه وی قبول کړي ما در دې وخت لې ساره کړی وي ما در دې وخت لپاره ساره کړی وای دغه بنده به دغه ټیم کې ارمانو کې چې کاش زما یو دعا په دنیا کې نو قبول شي په دنیا کې زما یو دعا نو قبول شي دا دوم نلوي اجر او ثواب دا دوم نه زیات نه کیانی نو دک سلور سورتونه دي دک سلور سورتونه د قبلې دو نو بندر پدی باندې نه دغه کیږي نه خف کیږي چې زه الله جل شانو سوال کوم او زما سوال نه قبليږي موت ته سپه درجه الله جل شانو د کوم صورت فیصله د کوم قبولیت فیصله زما او استاد لپاره کړی دا نو الله جل شانو چې فرمای اجيب دعوت الداعي زه دعا قبلوم د دعا کون کی کله چې دې ما نه غواړي نو خامخا الله جل شانو مسلمان لا پدا دریو سلور صورتونه کې په یو صورت کې دعا قبلای بل لا چې د دعا لپاره څه شرایط هم دي دا هغه آداب هم دي شرایط هم دي چې هغه آداب او شرایط سره انسان سوال وکي نو بیا هغه سوال قبليږي والله خو فرمایي چې دعا قبلو ما خو کومه دعا هر یو دعا بد دعا دا ګناه سوال دا نه الله جل شانو څه شرایط یې خېدي لومبه شر داغي لپاره سره لومبه شر داغي لپاره دا چې انسان به د حرام مال نه ځان بچ کړي خپل ګیړه دا به د حرام لقمې نه سکي دا بچ کړي د حفاظت وکړي ذکر صاحب بن ابي وقاص رضی الله عنه یو صحابي دی پیغمبر اسلام لراو پیغمبر اسلام ته عرض کړي د الله رسول ما ته چلا سو خي ز مستجاب الدعوات شم کوم دعا چې غواړم بس هغه قبليږي پیغمبر اسلام ته فرمایل اے ساده خپل ګیړه د حرام مال نه سکدا بچ کا نو حلال مال خوړل نو دې سر دعاګانې الله جل شانو قبلای او که حرام مال وی صرف خوراک نه هر یو چیز پیغمبر اسلام فرمای چې یو سړی دی هغه ډیر زیات اوږد سفر وکي او خړ پړ شي وي ختم شي ګرد آلود شي او حالت اندک کسی وي
او دې راشي الله جل شانو تعالی سونه اوچت کې ډیر پزاري سره یا ربي یا ربي یا الله زما دا سوال قبول کړه، دا سوال قبول کړه. پیغمبر اسلام فرمایل او حال دا چې وملبسه حرام، د چې کم دغه چولی دي جامع چولی دي دا حرام دي. ومطعمه حرام، د چې کم خوراک ګیډ ته چې حرام دي. ومشربه حرام، او چې کم دې اسکاک کوي هغه حرام دي. فانا يستجاب لذلك، نو څنګه الله در دعاګانې قبول کړي چې د په بدن باندې د حرام جامع، د پګیډه کې حرام مال، د پګیډه کې حرام اسکاک دا پروت ته، الله جل شانو د دعاګانې څنګه قبلې. نو چې کم الله جل شانو نه کم شرایط چې شریعت مقرر کړی هغه شرایط او خیال آداب او خیال سره اوساتي د الله نه سوال کوي خامخا الله جل شانو قبلې. بلدا چې د زړه نه انسان دعا وکي، یو دعا ویل دي او یو دعا غوښتل دي، دواړو کې ډیر لوی فرق دی. یو سړی کتاب راوښتو دعا وای او یو دعا غواړي، نو ویلو کې او غوښتلو کې ډیر فرق دی. یو سړی د لاسونو اوچت کړی دي او بس دعاګانې ځان سره وای الله ما وبخښه زما، او توجه یې نشته، د زړه توجه یې نشته، دا دعا الله نه قبلې. حدیث شریف کې راځي لا يقبل الله، الله جل شانو هغه دعا نه قبلې عن قلب غافل الله، چې هغه د یو غافل زړه دعا وي چې پجبه خو لګیا دی دعا کوي خو زړی ور سره مرګره نه دی، دا سه دعا الله نه قبلې. जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो, दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता. नو جسنګ د غختو طریقه دا غسی او غواړي چې الله درکې کنه درکې د غختو چل سړې ماشوم نزدکی ماشوم مور للاړ شي روپۍ راکا او ورته نشته را سره، نو دویم ځل ورته روپۍ را کرورو شکل بدلی رورو حالت بدلی، اخره کې بجړا شي چې بیا هم نور کوي، اخره کې پزما کمانه ځان لوغړی. نو ان تر دې حالت داسې جوړ کی چې مور مجبور شي چې چرته سنبالي کړي پیسي ورکی ولا لوټ مات کی پیسي ولا ورکی. یا دا ملنګان چې سوال کوي الله سره دا الله داسې طریقې سره ونی سي چې شکل داسې د عاجزۍ جوړ کړي، ګور اجامي داسې د عاجزۍ د کړي لاس کې کچکول نیولي لاس در تلان دي کی دعاګانې درته چل. انسان د دعا چل د ماشوم نمز د کولې شي د ملنګ نمز د کولې شي. نو سره د الله جل شانو سوال کوي نو عاجزي ځان کې پیدا کی. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. پیغمبر اسلام بکله کله دعا کې مبالغه کوله، نو لاسو مبارک به دوم نوچت کچ د ترخونه سپینواله وختارې دو او درې ځل به دعا غوسته. پیغمبر اسلام عام عادت دکتو یو سوال به کول ربنا ظلمنا ربنا ظلمنا ربنا، درې ځل به دعاګانې غوښتي. نو دې کې سره عاجزي ده چې بار بار الله نه زغواړم. پیغمبر اسلام دغه طریقې سره غوښتي دي. د لاسونو چتول ګوره په دعا کې دا بهتر عمل له مسنون عمل لګنه چې لاسونو خپل سینې ته مخامخ د کسيونی سي چې الله لاسونو می درتلی ونی دي. او روایت کې مرাজি چې الله جل شانو فرمایي چې مال حیا راځي چې بنده ما ته لاسونه نیولې دي او زه د لاسونه خالی واپس کم، خو لیکن په شرط د دې چې کوم د دعا آداب او شرایط دي چې انسان دا غي خیال وساتي. نو یو دعا ویل دي او یو دعا غوښتل دي. نو دعا د زړه نه غوښتل پکاري. یو باچاو بازار کې روانو، یو خپل وزیران ورسری دي نوکران، اوس په یوځه باندې تیریږي، یو سړی چغي وای یا الله سترګي یا الله سترګي. هغه تاسو کله کې دا دې ساوازونه کوي دا سوکته وای دا دلته یو ملنګ فقیر ناس ته وای دا आवाज کوي یا الله سترګي خزوي ماور لګ بوزي ورغه ورته لکه دا تسوي وای الله نسترګي غواړم کوي سم نو خوش ته غواړي یره وای دا سلس دولس کال می کیږي چې الله نسترګي غواړم نو الله لاسترګي نه دي سمې کړی دسترګو نظر دې نه سم شوی وای نه خزوي ز بازار غسر پورزم او سکار مې دې چې راځم او کسترګي دې سمې نه وي نو بس سر نه کټ کوم چې دولس کال کې الله جل شانو باندې خپل سترګې سمې نه کی بس اوس پسړی باندې ولګی دا او لګیا ری پزارو باندې او چغې جړاګانې شروع کی. اوس یو باچا خپل کارو کو واپس راو سړې سم شوی دی سترګې سمې شوی خپل وزیران د تاسو کې دولس کال د الله نه سوالونه کول او وای سمې نه شو سترګې تاب صدم واچول چې سترګې سمې شوی وای دولس کال د سوال کول د الله نه خو د الله نه نه غوستل دغه یا الله سترګې الله سترګې دی لپاره ویل چې خلق ماته متوجي شو مال خیر راکی نو الله نه غوښتل او د صرف د الفاظ ویل د زړه نو غوستي خو ورته پته ولګي چې سر ته مې ورکه دا غي نقصان دی او سر را نه بګیزي د الله نه غوښتل نو مطلب د واقع برای واقع مطلب دار انسان چې د الله جل شانه نه زړه سره دعا غواړي او سیس غواړي الله جل شانه بخامخاده کوي.
نو دعا چې سړی غواړي په دعا کې الله جل شانو طرف ته متوجه کیدل دا خیال کې راوستل چې الله نه غواړم. ګوره په دنیا کې اولي افسر وي ته خپل درخواست ورکې او ته بل چا سره خبرې کې لګې بل خوا ګوره درخواست انداز درخواست والا نو اب استاد انداز ته ګورو نه بدل نه دغه کوي کم از کم سړی چاله ورزي دغه کوي نو هغه ګوره هغه ته آداب اسنګ الفاظ دي لیکلي بخدمت فلانه فلانه اب دغه الفاظ لایق وي بنوي او الله جل شانو خلایق ته دغه آداب دا الله جل شانو حمد سلام دغه پکار دا الله جل شانو لویواله په شروع کې دا ویل پکار دي. نو د غافل سره دعا الله نه قبلې اکثر د مړو کې عمدک کسي دعاګانی یو سړی راشي دعا وکړو یو خدا د هر چیز نزان زمون د دین اسلام شریعت دا سره د هر یو سیس طریقه ورکه موجود ده. اصل کې پمړي کې تعزیت کولی تعزیت څه یعنی کم کس باندې چغم راغله دی غلط تسلی ورکول نو دا دعا بس یو قسم تعزیت ته دا بس یو زله دا بس دا یو زله زمون یو دعا دراتلوي او یو کله بیا زونو بیا راتلو یو دعا وی نو حالان کې یو دعا ده بس یو ځل دعا وکړه بس دغه او بیا داسې دعا اوس یو سړی به تلاوت کوي یو سړی به دعا کوي او بل سړی به ور سره راغلی هغه به چې زما دعا خلانا شو بیا به دعا وکړو نه بس دوباره دوم او بیا دک څه انداز سره چا به اخبار دغه کړي چا به اوس نسوار دغه کړي یو لاس کې دغه کړي او دعا به وکړو یو لاس داس کې یو کې نسواري دا دعاګانې بل الله څنګه قبولېږي نو دغه غافل زړه دعاګانې الله جل شانه دا نه کوي کم از کم انسان د الله جل شانه حمد سنوي یو سو دعاګانې خور کې داسې وي کنه نو د غافل زړه دعاګانې الله جل شانه دا نه دغه کوي بل لا چې د ګناه سوال بنه کې دریم شرط د دعا دار د ګناه سوال بنه کې حرام نه بزان بچ کې او بل د زړه نه دعا کې او بل چې د ګناه سوال بنه کې د ګناه سوال بنه کې دا نه چغلا رواني او الله نه سوال کې یا الله پردې بوساړه باندې ورزم او څوکرا باندې را نشي دا د ګناه سوال بنه کې یا سودی دغه کیسه ټوله یا سودی باندونه وغیرہ د چولې د سوالونه کې یا الله چې دومره باند مې روزي دومره انعام مې روزي د ګناه سوال به الله جل شانو نه کې پیغمبر اسلام فرمای الله جل شانو د انسان دعاګانې قبلې خو ترسو پور چې انسان سون کې د ګناه سوالونه کې حدیث الفاظ دغه د قطع رحمي سوالونه کې چې الله فلانی رشتہ دار سره مې داسې کې هغه سره مې تعلق ختم کې دا دعاګانې الله جل شانو نه قبلې دا دعاګانې الله جل شانو نه قبلې د ګناه سوال به الله جل شانو نه کې ځکه ګناه سره ګناه د الله نافرمانی ته وای د الله نافرمانی ته وای نو ته الله جل شانو د الله د نافرمانی سوال کې الله جل شانو په ګناه باندې غوسه کیږي نو دا یو قسم د الله جل شانو لغوسه ور وستل دي نو الله جل شانو د ګناه سوال دا نه کې دا درې شرطونه د اثر اورم شرط اسباب به اختیار کی اغه نرستو بسوال کې اسباب به اختیار کی اغه نرستو بسوال کې وعده به او کې نو اغه نرستو الله جل شانو اولاد غواړي غنم پټه به واړې غنم بو کری بیا به الله نه سوال کې چې الله فصل میں خوږي دکان به او کې بیا به الله نه سوال کې الله تور کې برکت واچي وزل ذهن کې دا غراضي چې اسباب می اختیار کنو دعا ته ضرورت ته کار خو بخا مخا کیږي ضروری نه ده بعض نمټیم انسان اسباب اختیار کی الله نی غختیا کار نه کیږي واده سړیو کی اسباب اختیار کو الله نه غواړي اولاد نشتا اسباب د اختیار کا دوايي د استعمال کا ډاکټر لاله الله نه دی غختي شفا نشتا کاروبار د سٹارټ کو شروع دي کو اسباب د اختیار کو لیکن برکت ورکی نشتا هغه سي منافع ورکی نشته نو دا بنوي چې اسباب می اختیار کو بیا الله نه څنګه سوال کوم نه دام د لویوالي دغه دي نو اسباب به اختیارې ځکه الله دنیا دارالاسباب پیدا کړی دا دانه چې الله قادر نه دی پدې الله پدې باندې قادر دی چې بغیر سبب استا کارو کې خولم دي بغیر وعده ور عیسی علیہ السلام الله جل شانو بغیر پلارا آدم علیہ السلام بغیر مور او پلارا حوا بی بی بغیر الله جل شانو دغه نه پیدا کا مور نشته آدم علیہ السلام نه نو الله جل شانو قادر دی خود الله کېده دغه نه ده الله کېده او قانون دانه چې بلا اسباب لري کارونه کوي نو قلد وتوکل لمبه پوتړه او بیا سکا بیا توکل کوا دانه چې عمدہ سره سروي پری خو بس په الله توکل کوم شریعت ته خبره نه خو خدا نه وی تړو بیا وی په الله باندې بروس کوم دا بنوي چې می تړنو بیا بروسې څه مطلب شو نه د مسلمان او د کافر فرق دا دی هغه کافر ټول پټول یقین په ماده باندې دی ټول پټول یقین او د مسلمان ټول پټول یقین په ماده نه دی د اسباب اختیاري خو نظر په مسبب الاسباب ساتي په الله جل شانو باندې ساتي اسباب به اختیاري او غي نرسو بس کې د الله جل شانو نو بسوال کې الله
نو دا یو څو شرایط شو د دعا چې د زړه نه به دعا غواړي او د ګناه سوال باندې کې د حرام مال نه مزان دغه کې او اسباب به اختیاري اسباب بس کې دا به اختیاري نو خلاصه دا شو کچرته دغه شرطونه دا ور کې موجود وي دا سيزونه انسان پریز او کې ځان اوسات او بیا سوال کوي نو الله جل شانو هغه سوال د انسان خامخا قبل بل حدیث شریف کې راځي چې انسان به جلدی نه کوي جلبازي به نه کوي جلبازي څه مطلب چې بس یو ټیم د دعاو کا دوه ټیم د درې ورځې مړه دما دعاګانې نه قبلي کې پرېږي دا څه جلدی به نه کې دا حدیث کې راځي قران کې یو غټ مثال لې دو پیغمبران دي پیغمبر سوال الله قبلې کنه قبلې موسی عليه السلام لګیاره دعا کوي او هارون عليه السلام په امين وای د دې دواړو دعا وکا او الله جل شانو په دسخطه قد اجيبت دعوتكما استاسو د دواړو سوال قبول شو اوس قبول شنو په کاردار فورن هغه کار شو نه یو ورځ دو ورځ درې ورځې یو میاش دو میاش شل کاله پس دعا قبول شو شل کاله پس الله جل شانو سوال قبول کو خوشل کاله ورکو لګید موتان شل ورځې مور کې صبر نکي کله یو سوال د یو حاجت لپاره الله نه سوال کو او سوال مو کو قبول نشو بس په دوی ودرې ورځ ما پریخي نه قبلي ګیر الله زموږ دعاګانې نوري دا غلطه خبره ده بلکې زموږ ذهن خدا سي جوړ شوی دی چې بس مونږ شارټ کټ غواړو مونږ ذهن کې داري چې دلته مې 2 رکعات وکړو او چې بهر ته وزم چې 2000 روپۍ راته ملو شي مونږ فورن خپل عبادت کې شکول غواړو چې بس هلکه الته مې بیت الله شریف تلاړم او سوال مې کړی دی چې الله بس عثمان غنی د خزانو نه راکو چې راځم چې بس د پیسو باراني دا شي زونه زموږ ذهن کې نو دا څه بنه کې انسان جلبازي بنه کوي د جلبازي مطلب د کده چې د دې وجه نه به دعا نه پریږدي چې الله جل شانو نو سمنه وخت شو غواړم او الله را لدا سيزو نه راکې نه ابراهيم عليه السلام ور 85 سال کې الله جل شانو اولاد ورکړي ولا دا مثالونه الله جل شانو قران کې ولی ذکر کړی دي چې انسان به جلبازي نه کوي او انسان دې جلباز خدای به جلبازي په دعا کې نه کوي بس الله جل دغه سلور سورتونه مراغ د دعا د قبلې دو کې دې شي الله جل شانو په دک سلور سورتونه کې یو سورت تعالی لپاره خو کړی وي او د دعای هغه انداز سره قبول کړی وي اوس س اوقاتم دا سری چې هغه اوقاتو کې دعا غختل اغزر قبليږي دا اجابت اوقات دي وختونه دي د تهجد وخت هغه روایتو کې راځي بل د جماعتي وخت دا حدیث شریف کې راځي د اذان او اقامت په میز کې کم وخت په دې کې انسان چې سوالونه کوي الله جل شانو قبلې بل حدیث شریف کې راځي چې کله باران وریږي دک ټیم کې الله جل شانو د انسان دعاګانې قبلې بل س اوقات س وختونه دا سری او س دا سری مقامات هم شته بیت الله شریف کې الله جل شانو سوالونه قبلې دعاګانې میزاب رحمت چې کمان پر ناله د غیلان الله جل شانو سوالونه قبلې نداسي نور زید د صفا مروه حجر اسود سره د غزین سره الله جل شانو د انسان دعاګانې دا د ریاض الجنت شور کې دا تمام زینه روایتو کې راغلي دي اوقات هم راغلي دي او مقامات هم راغلي دي بل حدیث شریف کې راځي ټول نتیسترین دعا چې کوم قبليږي یا کوم ده ان اسرع الدعاء اجابه دعوه غائب لغائب ټول نتیسترین کوم دعا چې قبليږي هغه د غائب دعا د غائب لپاره ده د غائب دعا غائب لپاره څه مطلب یو مسلمان لګیا دی بل مسلمان لپاره سوال کوي یا الله دغه بنده سره دا نعمت نشدا ولته ورکی یا الله دا نعمت ولا ورکی دا نعمت نو اوس د داخله داغه په حق کې صفا ده ځکه هغه سړی د په جواب باندې ګنا نه ده کړی ددو دا خلا او جبه دا غله پار سره دا صفا ده او بیا د کم کس دا سوال کوي د لپاره سم ملاويږي دغه په دې خپل ګناګار جبه لګیا دی فلانی مسلمان لپاره سوال کوي د نرسته یو فرشته ولاړی کوم فرشتي چې د سری وي الله نه سوال کوي یا الله دا بندا د فلانی مسلمان لپاره د نعمت سوال کوي یا الله تدلم دا نعمت ورکړي یا الله ک نعمت ورکړي دی کې ولا برکت واچي نو تلګي بل لپاره په خپل جواب باندې سوال کوي او تعالی لپاره پاک فرشتہ نورانی مخلوق په پاک جواب باندې تعالی لپاره سوالونه کوي نو ټول نتیسترین دعا دکره چې دا غائب دعا غائب لپاره نو مسلمان به حیثیت مسلمان به صرف ځان لپاره سوال نه کوي زکه سوالونه قبول خود په الله باندې دي د الله نه ټول لپاره سوال کوي یو صحابي را او پیغمبر اسلام په مخ کې دعا کوي څنګه دعا کوي و یا الله ما او پیغمبر اسلام مونږ دعا په جنت کې فلانی طرف ته زیرا کا تو پیغمبر اسلام ته فرمایل چې صرف زوت دو کسان دیات کو دا د الله جل شانو ډیر وسیع او کلو سیس کو ډیر دراتان کو ستا پیسې د خټولو ته دعا کا وکنه اوس یو سړی خپل مپلار ته دعا کوي نیا نکته دعا کوي مړو ته خپل
خپل ته کوي ټول مسلمانانو ته چې کوم وفات شوی ته دعا کوه کم تلاوت ته کو کم خیرات ته کو ټول ته وبخه ټول ته عموما زما د فلانی فلانی ته خصوصا رسول خو په الله دی ځکه چې ما او تا خدا خوراک پوخ کو خلقو خورو پدې کم ثواب دې ما او تا صحیح نه کو اب الله ور کوي چې الله ور کوي نو بس الله ته اوس پار الله جل شانو پدې قادر دې ټول ته ورسي نو په دعا کې بس کې وسیواله بکې تمام خلق ته دعا کې الله اوس پر روزه کې بیا کوم دعاګانې په خپل ځای کې او پیغمبر اسلام نه ثابت دي خاص کر دو سوالونه د الله جل شانو د جنت سوال کول او د جهنم نه پناه غوښتل دا پر روایتو کې راغلي دي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي او هر کله چې تپوس کوي ستانا عبادي زما بندگان عني زما پبارکی فإني نو ورته چې یقینا ز قریب نزدیم اجيب دعا قبلهم دعوت الداعي د دعا کوونکی اذا دعا کله چې دې زمانه دعا غواړي فليستجيبوا لي نو زما احکام دي پورا قبول کی یعنی چې تاسو دعاګانې قبلوم تاسو باندې چې کوم احکام ما لازم کړی دي خبرم زما پورا کوي فليستجيبوا لي نو زما احکام دي پورا قبول کی وليؤمنوا بي او یقین دي اوساتي پما باندې لعلهم دې د پاره چې دوی يرشدون مقصد ته ورسیږي دعا کوي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين اللهم علمنا القرآن والسنة اللهم فقهنا في الدين اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين وحسن أخلاقنا بالقرآن اللهم نجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين